چرته چې 1,40,000 پیغمبرانو کې کم خصلتونه په 1,24,000 کې وو هغه خصلتونه یوازې بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه مولانا وی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچ خوبان همه دارند تو تنها داری کد یوسف علیہ السلام حسن په دنیا کې مشهورو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بیا داسې او چې د اسمانونو ملائکوم خدای ته درخواست کړو چې یا الله مونږ خو چې کله نه پیدایو نو مونږ زمکه ته نه یو تلی دادا سے حسین او جمیل پیغمبر دی چې پزمکه پیدا کړی دی نو یو ورځ خو اسمان تم راواله چې مونږه موږ علماء لیکي چې د معراج تلو څومره اسرار او رمایز دي نو یو صرف کې دامو چې الله د ملائکو درخواست منظور کړو چې ولې بوتلو ورته خودو چې هغه پیغمبر داده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې د سورلسمې سپوږمۍ وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې پروت نو ما به کله کله سپوږمۍ ته وکړه او کله به مې د مخ ته وکړه نو بیبي عائشہ فرمایي چې زما دې په خدای قسمی چې ما به د مخ ته وکړه او بیا به مې سپوږمۍ ته کتل نو سپوږمۍ به راته تتخ ښکارېده عزیزانو دا خلات څه کوئ ماریا قبطیه یو وینځه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځه په خوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړی ته د تشو متیازو ضرورت پیښ نو کوټې نه بار بنه راوتو دننه بیس د خاور لوخه کټوای یا لوټا یا داسې څه شی خو نو کوټې نه به بار نه راوتو نو هغه کې به کوی حضور علیہ السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوه دی نو هغه لوخ کې کړی سحر اغا ماریه قبطیه ته حضور علیہ السلام فرمایل چې دنن الوخي کې څه شید هغه بارتوي کا جلال الدین سیوطی کلی دی چاغه ورته وی چې یا رسول الله اخو بو ما وی چې وبدي ما اوس کلی حضور علیہ السلام ورته ډیر په غوسه شو چې خدای بندي پته نه لګي اوس کې ویلوخي کې پرتیوي ما ویل چې جوړو بدی جی هغه ما اوس کلی ورته ویزا علماء لیکي چې د ماریه قبطیه د او پښتو نبا د خلینه د مشک او د عنبر خوشبوئی راتله د او پښتا پورې عرض میں داو چې که حسن د یوسف مشهورو نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا پر رسول الله کې داسې و چې داغي بیا مثال نو په کوم لار بچ تیر شو په کوم لار د هغه لارې نه بدرې ورځې خوشبوئی تله په ټوله زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نو ناست په ټول عمر کې نو عرض میں داو چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نشم اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ
په قبر کې به هم ګورئ هر مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي اولنې سوال نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ وشي او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دې چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق د په دنیا کې څه خیالو دا وګوره نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت ای یا خو به دا حالي چې داسې بمړیو لکه چې دا یو نو چې داسې مړیو لکه چې دا یو نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري آی هاي زه خو الله کدا پیژن خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې ړومبنه گزار چې دلدر کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زنه پیژنم او دسه خلق بم وی چې ملائکی ورته وی دی ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې داسې ورته وګوري نو دی به وی چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړې په خدای قسم مونږ څه سړی رابعه بصری او خزاله شپېته کاله ټول ژوند پدې کې تیر کړي چې الله 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 شپېته کاله چې مړه شو ملائکی ورته رالي تپوس لیکي چې من ربک ستا خدای څوک ا ملائکی د لاس نونی وي ما نه د رب تپوس کوي ما شپېته کال خپل رب هیر کړي نه دی ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنا ما نه ست تپوس کوي خزاو د شپې براوته په نیمه شپه او د خار په کوسو کې بغرزیدا خپیاب لخپې او دا شعر به وی چا جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او د مخلوقا ویخشی د خور سوری لاندې والله العظیم تر قیامت پورې بیا د خور سوری لاندې او د اسمان سوری لاندې ویخ شي تر قیامت به د خور سوری لاندې او د پراتی دا به ټوله شپه چغي وای وینځل د ابراهیم ابن ادهم وینځل ټول ورځ په خدمت کې تیر کی ټول ورځ او د شپې په یخو بو باندې او د سکی او 2 رکعات نفل نیت تړل نو 15 سپاره به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپاره به په بل رکعت کې ویلې سلام به چې وګرځول 15 سپاره به په 2 رکعاتو نفلو کې
تاسو ته چې امام لغوندې مونځ چېرته اوږد کی وی استازو د شوی وی پکې لږ قرات اوږد وی که نه وی استازو د وی پکې ستا د پیښور د خلکم دستور دی هغه جماعت لا ډېر خلق زی چې کوم جماعت کې تشه خطبه وي او منځ پکې کېږي هلته ډېر لوی رش ولې هلکه وایي منځ لږ زر کېږي دا نور ملیان خو وایي پکې لګیایي تراول هغه جماعت لذي چې کوم ځای کې لنډې تراوی کېږي دی جماعت کې ولې نه کوي دلته حافظ ولاړ دی ختم پکې کېږي یعنی دلته حافظ ولاړ دی قرآن پکې ویلې کېږي نو ته لنډو تراوو پسې منډې وې تاسو به مالته دا وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به اسوی هم خپه نه شئ مونږ تبا قوم یو غرق قوم یو زمونږ انجام بڅي مونږ سره به کېږي څه وینځه د وینځه ټوله ورځې زړه وچوي د بادشاه په خدمت کې او د شپې په یخو اوبو اودس وکړي او بیا 2 رکعاته نفلو کې دیر سپاري وایي دا د ټوکو خبرې نه دي دا ډېر ګران کار په دې جماعت کې دا چې پکې تاسو ناست یئ دې کې زمونږ استاد او الله دې غریق رحمت کړي پروژه کې 8 بجې ورپسې نیت وتړلو 8 بجې پړومبي رکعت کې د شپې چې 3:30 بجې شوې نو والضحا ته ورسول په 9 غنټو کې په کم دیر سپاره وویل مونږ ورپسې ولاړو ابل پاوي چې دی بیا په دې نورو رکعاتونو کې په یو شپه نو عزیزانو ارشه چې دی هغه ذوق غواړي تعلق غواړي رابطه غواړي زمون ذوق نشته زمون ذوق پلیت او مردار دی اوس د پاکستان نوې حکومت جوړ شو نو خلق پته مدي چې ټیپرو متعلق څه وي د سرو باټینګونو متعلق څه وي دا غصت مرله سکیم متعلق څه وي په دې تمه نن کلی طور د پاکستان ټول مسلمانان چې دي په دې تمه نه دي چې د دې متعلق څه وي چې پاکستان کې بغل نه لاس غوسیږي او کنه به غوسیږي پاکستان کې بس زناکار سنگساریږي او کنه به سنگساریږي پاکستان کې به شرابي په درو وهل کېږي او کنه به کېږي پاکستان کې به خزو له بورکې ورپسریږي او کنه به ورپسریږي خزو د اوس نه غول په سر تپل شروع کړ زه اسپیټال کې ما مریض دے زمون ایو نرس سماته ہوئی کہ مولانا صاحب اب احتیاط سے بات کریں ہماری بادشاہی آ گئی ہے ماں ورتدا سے ہو کہ جی ہاں ضرور ابھی ہم باوضو ہو کر بات کریں ہم خسی بن گئے اس پدی تمنے او ټیپر بارزان شي او کنه او مولای بارزانی شي او کنه او اوړه بارزان شي او کنه خدای دې اوړه په 1500 روپے سیر کی چې دا قوم د لوګي مړ شي ټول اوړه سي
ظالم قوم اورخو ورشه په دې سرک په من سپه وګورم په خدای قسم کدل وګي مړکی سپه خنزیر څومره پلیت شه دی عام د لوګي نمرې چې د غرمې روټای وخت راشي غرمه ورته ملو شي او چې د ماقام راشي ماقام ورته ملو شي خبره د روټای نه ده خبره د دین ده چې قوم د قوم دا تصورو کی چې د دین متعلق د حکومت پالیسی بد صحیح تاسو خدای نشی رانی وې پاکستانیان د اسمان نه را پریوتی دي خدای سره ګډ جوړ کړي دي او خدای سره معاهده کړي ده چې زب تاسو ته هیڅ نه ویم که تاسو ورڅ کوئ ورشي بیګا وګورئ په روس کې یو ګړچ ولا زلزلې ور کړي دي 50 لک زره خلق پکې تباہ روس غوندې ملک ته چې په دنیا کې اعلی ترين قوت ته یو ګړچ زلزلې ورک 50 زره ولا مرک شل زره ماشومان د سکولونو نه رئیس دي مړه د ملبیلا چا کر چټي وی ای به بیګا کتلی چې هغه کم منزلونه را غرزول دي دارا تسار چا کی سکوله ما کر ټي وی نشتا په زرګونو ماشومان او په لکونو کورونه روس غوندې ملک بیګا خدای تباہ کړ تاسو نشي تباہ کوله خدای قسم د هغه ګړچ انتظار کوي کتر کې اوال په زلزلې تا سره جخت هندستان اوالو زرګونه خلق پکې مړ شو تا سره جخت روس اوالو خدای تراجه شي خدای ته سرنګون شي کینی والله العظیم چې د شپې سملای سار چې را پاسې د کورونو چتونه بدر باندې پراته د کورونو چتونه او تاسو به تلاندې لکه په چندخ چې خپه کې دی او چړت ناری کې داسې بم چړت شي او بیاړه بم غر کوي نن قوم دې ته نه ګوري او پخبر ګستر ګړون دې نن ټول ملک د ملک پدې کې دي چې هاي ماته څه ملاو نشو هاي ماته څه ملاو نشو په کوم تمام چې تاسو منډي والی دي ان شاء الله چې د خیر مخ به پسترګو نه ګوري دا کو کدی ملک د خیر مخ وکړو یا دوی ته د سکون او د اطمینان ژوند نصیب شو نو کمړم راشي په قبر می متیازي وکړي سو پوری چې قران او حدیث ته متوجه شوی نه یي قران او حدیث ته سرنګون شوی نه یي او ټول ملک دا مطالبه نه کړي چې مونږ په پاکستان کې اس ترقی بل نه غواړو نه منو اس نه غواړو سوا د دینه چې د ملک فیصله دی په قران شروع شي چې ټول ملک دا مطالبه نه کړي نن مليانم را پاسې دلی دي چې خزي حکومت شتاو نشتاو شتاو نشتاو په دوی هغه چل شوی دی لکه هغه یو دم چرته خزیلا په ټي وي کې ډراما کې طلاق ورکړي چې طلاق ورکړي نو مليان ورپسې شو چې دا طلاق شوی دی بل ډاله پر اپاسه چې نه دی شوی زمونږ د صوبه سره دی پیر صاحب دی هغه په بیان ورکو چې ډیره ښه جوړای دا جدا کوي ما طلاق نه دی شوی ا پیر په بیان ور لوی پیر دی زرګونه مریدان مالدت یعنی دل اوستو وته خدای دی بنیاد وباس بنیاد دیوزن استاد څه کار دی چې د متعلق ته بیان ورکړي چې ډیره ښه جوړای دا مې کنده وای یو شرمېدل جوړ پلاور کې مان چاته پوسو کو مالزبه جواب په دې جلسه کې درک لس پنځل لس لکه خلک ابن مینار پاکستان لاندې ما وې د ډم خزم ډمای
د ډمې نکاح ونه نو هغه طلاقه کمځای شوه هغې نکاح نه اوس دا راپوچت شوي دي صاحبه د ښځې حکومت شته او نشته او شته او نشته د دې دوه جوابه دي دوه جوابه دا ښځه چې چا جوړه کړه هغه لوی مجرمان دي او کنه دا ښځه لویه مجرمه ده په دې مې پوه کوي چې چا جوړه کړه هغه زه ځان پسې په مانځه کولو پرېږدم که نه د مړو جنازې وله کوم که نه د لوڼو نکاح ورته تړم که نه ما څه قطع تعلق ورسره وکړو نو د هغې غریبي څه ګناه ده ګناه خو د هغه چا ده چې چا جوړه کړه هغه خلقو ته خو تاسو نیلی چیلی کېږئ کارونه ورته وایئ ورمنډې وهئ درخواستونه وروړئ زامن پې نوکرانوئ ځان پې ماسټران کوئ هغې له خو منډې ور وهئ چا چې وکړه د هغې څه ګناه ده تاسو خیال را زما چې یو شیخ خوښ نه زه با چرې په سر کې نه نوم نو ګناه د هغې نه ده ګناه خو د قوم ده چې قوم وکړه اوس قوم پوهېږه او خدای پوهېږه ما څه کار دی د فتوه ورکړو بیا فتوې هغه خلق ورکوي هغه خلق چې چا پرون ورسره ملاقاتونه کول او ورته ویل چې ماله بم سراکی کرا نه بکی پرون هغه خلق فتوی ورکي بیا هغه خلق فتوی ورکي چې د صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشنو تاسو لک تحقیق کوي درته به یاد نه تاسو ته یاد دي تاسو خو هغه د دغه رونه په قبر کې ته ملائکو ته پوسو کوي من ربک ویلا ویل من ربک و څه غولې رب کې یو قپ مړای بني وګه ما پر رب څه پوهیږم چې رب څه ته وي او دا خبره تاسو ته چرته یاد دي خپه نه شي تاسو وختي تور خلق یې چې زمونږ د خار کې یو مثال مشهور دی چې آگئی دا ته شبراتا ته ملا ټډوا دای تړي تړي دینواله لنګای تاسو کو نوړای دی وی مونږ دی بلا تور اور پسې زمونږه پریدو کې او خزا و سود به کولو چا ورته دا سود مکو د سودګرو سزا ډیره سختي هغه ورته پریدای جب کوي چې ایمان خره وره خو ارمان د دنیا غای ایمان ول په بارونو دی خو ارمان د دولت کوا نو مونږ یې ارمان دی روټه غای د صدر ایوب او فاطمه جنا الیکشن تاسو ته یاد دی صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشن او مقابله چې وا نن فتوی هغه خلق ورکي چې چا ووټ فاطمه جنا ته د صدر ایوب په مقابله کې ورکړي هغه وخت کې د خزه سپورټ کولا اوس چې د خزه صدر نه کنو فتوی ورکې لګي تاسو خیال راغی نو خبره د ادا عزیزانو چې خزه سربرای مملکت جوړې دی شي یا نشي جوړې نو د مسلمان ملک سربرای مملکت خزه نشي جوړې دی د مسلمان ملک نو کدا ملک مسلمان و نو خزه به سربرای مملکت کوله نو ظلم ټول ملک کړي دی یوازې هغه غریبي پسې تشریږي مونږ خو برای نام مسلمانان یو برای نام مونږ کې اسلام کم ځای دی که مونږ کې اسلام وې که د حکومت قانون نه هم وې اسلام او نه وې دین به مونږ خپل فیصله جماعت ته وړې وې د کومې مدرسې مفتی ته بم وړې وې
تورشه په کچرو په ججو په عدالتونو کې او په تاڼو کې د دې قوم حال وګوره. په یو لیس مکه باندې 14 کاله مقدمه تاسو کوئ که نه کوئ؟ دیوانی مقدمه تاسو کوئ که نه کوئ؟ د دیر او د سوات او د باجوړ او د کمی دنیا نه خلق راشي څه چل دی دلته اډیشنل ہوم سیکرټری سره می کیس ته څه کیس ته په یو لیس مکه می جګړه په یو لیس مکه ستا په وطن کې لوی لوی علما دي خو تم ورشه بل دې ورشي چې زما د په یو لیس مکه جګړه د یو غنټه کې به فیصله وشي. نو په کلونو د خدای په قهر دلته اخته یې کني اخته د پیرنګي قانون نن قوم د قوم نه دی پرېښی قوم د قوم او بسرو چشم منلې دي. نو عزیزانو د روس او د انډیا او د ټرکی کار به در سره کیږي د شپې به سملې او سهار به ټول تباه پراته که 50 لکه خلک الله په روس کې په زلزله تباه کولی شي نو 10 کروڑه پاکستانیانو باندې خدای زلزله راوستې شي او تباه کولی شي. الا بکیږي چې قرآن ته رجوع شي قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کړي دین سره رابطه پیدا کړي. نن دین دنیا ته څومره سپک دی. اسپیټال کې نن یو سړی اسې ماوي دا تبلیغي جماعت والا ډېر ښه خلک نو ماته وایي چې څنګه ښه خلق دی خو چېرته 3 ورځو له تلی نه چې راشي د چیلي غوندې به ګیره پریښي او نیغ نیغ به کېږي. دا خبره یعنی کوم هلک چې تبلیغ کې لاړ شي او راشي ګیره پرېږدي او منځونه شروع کړي دې ذلیل قوم ته بیا چیلی ښکاري. کوم هلکان چې په بایسکوپونو کې او په شرابخانو کې پراته هغه خوند درکوي دې قوم له په دې کلي کې دلته تبلیغ والا ورغلي دي او ورته زئی زئی ز تاسو نه خو مسلمان الله پاک داسې ذلیل کړ چې خپل خزه په کور کې نه پریدي بار په تختو سمي داسې ذلیل کړ. مونږ ته وخود نن د ځمکې د سر د پاسه واحد ډله د ملک خیر غوښتو والا چې دي په خدای قسم که د تبلیغ جماعت والا نه بل څوک شته. مونږ ټول د خدای په قهر اخته یو ټول خېټې راغستي یو مفاد راغستي یو اقتدار راغستي یو روټۍ پسې منډې و واحد ډله دا ده د چا چې بستره مخپلی او روټۍ مخپلی او اوبه مخپلي او ستا د جماعت په ځمکه پراته او د پیغمبر حدیث درته بیانوي خدای ته رجوع شي او قرآن سره رابطه پیدا کړي. زما زوی 3 ورځو له چرته تلو دلته د کمکلو کې چې راغی کله په مور مونځ تېروا کله په خور مونځ تېروا کله په ورنداري مونځ تېروا چې ستاسو مونځ کې دا ټکی غلط دی دا ټکی غلط د 3 ورځو برکت مونږ لاغه بچی خوند را کوي چې کوم رانه نوځي او بدماشي لوفري زنای کړي شراب اسکلي غلای کړي ډاکای کړي مونږ نه کړي مونږ لاغه اولاد خوند را کوي مونږ بغیر کی ګنا یو سړی نه چاته پوسو کوې 100 زامن دي ویل سلور دي خو ادو پنيشتي صاحب وې څنګه وې ادو خدي دکان کوي او ویل ادو په جمعات کې ناشتي ویل چې د مانځه وخت راشي په منبر ډمباري وي اذان ته ډمباري وي نو ادو پنيشتي صاحب دی په جمعات کې چې ناشتي دا زمونږ ملک دی او دا تاسو ګورئ تاسو کلو کې دا خلق شتا تاسو سره گاوند کې دي تاسو سره مالت کې دي دا شپه ورځ تاسو واسطې دي دا قسمه خلقو سره
نو ته ماته ووایه چې د چا زوی داسې شي هغې ته ړمباره ووایي چېرته 3 ورځو ته تبلیغ کې لاړ شي او هغه ته بېکاره ووایي او خلقو ته وایي چې منې کوي خرابېږي دا خلقو تم چې په سرنګ کې رسول الله وښودی شي نو دی به دا وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دی به داسې وایي دا به څه وایي دا به هغه خلق وایي چې چا د رسول الله خط و خال په دنیا کې په زړه لیکلی حلیه د سردار کائنات د حضور علیه السلام په زړه لیکلی اوس ما ته ووایئ زه درته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک خیم چې دومره فټاو د لاس دا غټوالی درته خیم چې دومره و د ګوتو بندونه درته خیم چې دومره انچی وي د مخ بناوټ څه چې وایي هغه درته اوس خیم د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې یو کتاب د شمایل ترمذی ورته وایي چې په شمایل ترمذی کې د حضور علیه السلام د ویختو مبارکو نواله تر نکونو پورې دا ټوله نقشه ذکر ده دا ټوله نقشه دا غاښونه دا څنګه وو دا غاښونه داسې وو چې کله تکه توره تیاره شپه کې به مسکی شو مسکی به شو نو په هغه رڼا به ستن خلکو بیا مونته زما عزیزانو رحمان بابا وی چې د یار د خط و خال نخې پکې وي چې د یار د خط و خال نخې پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښي قربان دا هغه کتاب نه چې کوم کتاب کې د یار د خط و خال نخې وي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې د یار خط و خال په زړه کې جوړ کړي هغه زلفې شپه او ورځ په تصور کې لرا په کومو زلفو چې قرآن قسم خوړلی هغه مخ شپه او ورځ د زړه په آینه کې کېده په کوم مخ چې خدای قسم خوړلی وګورئ قرآن کې والضحا اے حبیب زما د ستا په د ښایسته مخ قسم وي واللیل اذا سجا او زما د ستا په د تورو زلفو قسم وي نو کم مخ او کم زلفو باندې چې خدای قسم خوړلی او دا هغه مخ او دا هغه زلفو نقشه ستا په زړه کې نه وه نو هم ته به په قبر کې هغې ته ووایې چې دا هغه محمد رسول الله دی چې ما په ایمان راوړه هر څه چې جوړوي دنیا کې به کوي مرګ نه وروسته به هېڅ نه کړي نو وینځه ده وینځه او په 2 رکعاته نفلو کې 15 سپارې په یو رکعت کې وي او 15 په بل کې وي سلام وګرځولو په سجده پرېوته او خدای ته وایي چې الله ته په ما مینې خدای زه ستا ډېره خوښه یم خدای ته په ما مینې بادشاہ دا ګونګړاهټ واورېدو د دې کمرې سره چې غوږ یې کېښو نو دا وایي بادشاہ دروازه وټکوله چې ورننوتو ورته ویل بې ادبې دا څه وی داسې مه وایه چې خدای ته په ما مینې داسې وایه چې خدای زه په تا مینه یم هغه وینځه بادشاہ ته داسې ګوري ورته ویل ځه بې ادبه باروزه باشه دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې د راز وخت دی دی وخت کې زه ستا وینځه نه یم زه ستا د ورځې وینځه یم بادشاہ ته وایي که زما خدای په ما مین نه وی تم بادشاہ د هغې بنده بادشاهي او ملک او سلطنت یې درکړی دی ټوله شپه اوده پروت دی
زما ټول ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې په یخو اوبو اودس وکم او دیر سپارې په 2 رکعتونو کې ووایم کا په ما مین نه وای نو د شپې به مال دا توفیق را کولای چې ځان ته ودرولې خو زه به موده پرته وای خو په ما مین دی چې ما د شپې خوب ته نه پریدي او ځان ته وی خو ودرولې اوس په دې راز خو عاشقان پويږي نه تاسو عاشقان یو نه زین تاسو مروټي خلاص یو ز تاسو نه زیات په دې راز خو عاشقان پويږي چې عاشق سره د معشوقي سره یو زیوی د شپې نو آیا خوب دواړو لورزی او کنه ورزی دا تپوس ورشي رحمان بابا نو رحمان بابا وی چې خوب د یار سره هم د عاشق نشي خوب د یار سره هم د عاشق نشي چې یار په بل دیار وي سب خوب کا د یار په ژوند کې 2 قسمه خوب دي چې یار در نه جدایم د شپې خوب بنه درځي او چې یار در سره ویم نو خوب بنه درځي او بیا چې در سره وي چې در سره بیا رحمان بابا وی چې خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې لهبت او مخت کته نشم خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې اے رب د مخ دومره روب دی چې ورته کته نشم کتم نشم ور سره ما تنه جدای ما دا عشق ورشي صحابه نه تپوسو کوي د جمعې ورځ دا حضور علیہ السلام تور جبا غوسته دا رانجه چولی دی او تور پټکه په سر دی چرته کم یو صحابی د حضور شان اقدس تکتلی واو ریدا چې کبار صحابه یعنی لوی مشران صحابه چي دي اغینه بچ د چا تپوس د حضور علی السلام نه بعد وکړو چې د حضور پلانې شه څنګه او پلانې شه څنګه اغي وی والله کوم ته پته لګي ځکه مونږه چرې په دې سترګو هغه ته کته نشو نو مونږ به درته حال څه وای کته نشو ور داغه درد او داغه شان او داغه د عشق دومره روب د صحابه دا نقشه د صحابه صغار صحابه نه ذکر دي کشران الکان نو یو پکې را پاسې داغه وی اره جانا چې بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکه چشمه سیاداری دیگر سرما درون کر یا رسول الله بلا د پاسه د بلا وکړه یو د اسسترګي توري دی او نن د پکې لا رانجم اچولې دي تا د صغار صحابه نه ذکر عزیزان دا تقدیر خبره ان شاء الله بیا بادشاہ مان تپوسو کی جی ما تا بیمار زما مخ کی او نوابو تپوسو کو دا یو مولانا سے بوسم ژوندې ده خو د ډېرو عمر هغه نه تپوسو کوي چې جی ما ته د ګردې تکلیف ته او ډاکټر راته وی چې روزي ها خان تاسو ډېر نه جوړ ښکارې رنگ موم خنه ده او بالکل چې ونني سي روزي ميني سي بیا به چرته په قلارونی سي خان ما ته د څه وکړه ما ته وی جی دا ټیک وای مال د جکو والو تا ته بالکل کډنی ټربل نشتا غټ د سنډا عمر غټ او کدی قصدا نو خورانو په کافر کېږي کدی و خور نو مولانا سے ما ته وی چې دی رنگ ته نه ګوري مال د عمر رنگ خود د سری چرګي هم نه دی لکه د سور چي دی
دا کډنی ټربل والا داس مونږ ته ګورو بادشاہ تا سچ مونږ یو معمولی خان تا معمولی سړی تا سخت خبره نشو کوله معمولی سړی تا امام مالک ہو قاضی ابو یوسف ہو اب اس مونږ کم زنه پیدا کو اس خو مونږ ارس مونږ غوندي خلق ته پاتې ضمیر فروش او دین فروش ہوتا اس ارس پاتې نو د بغداد بادشاہ وای امام مالک ته چې د خدای بنده یو سور ازو تراشه نو دی ورته وای اوسګار نیم نشم را د بغداد بادشاہ ورته بیا ولیکل چې یوې ورځې له خراشه کړ نو قاضی ابو امام مالک ورته ولیکل چې د بغداد بادشاہ زما د خدای په ذات قسم وی چې په مدینه منوره کې یو غنټه د رسول الله په خوا کې تیرول چې زستا په ټوله بادشاہي ورنکم یو غنټه د پیغمبر د روزه سره یو غنټه ستا په ټوله بادشاہي ورنکم زه د پیغمبر خوا پریدم او د بغداد بادشاہ ته ورشم عزیزانو دا خلقو ائمه محدثین او ائمه مجتهدین دا خلق نو اسی ز چې وایم علما ټکه وکم نو علماء نظما دا خلق مراد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بادشاہ ورتوی ته زما قاضی شه هغه ورتل ما ستا د بادشاہ قاضی توپ تا یو حدیث نه پریدي د پیغمبر یو حدیث ته آره ته اجازت نه راکې چې زه د بادشاہ قاضی شم هغه ورته وی چې کم حدیث دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک چې د قوم مشر شي ذبح بغیر سکین بغیر چڑے حلال کړي شي بغیر چڑے حلال کړي شي نو د قوم مشری او قضا زکه نه کوم چې پیغمبر ویلی دي چې به چړې حلال کړي شي نو زب به چړې حلال شم کزه د قوم قاضي شم په دې خبره بادشاہ سره اختلاف وو او بادشاہ ونی وو په جیل کې واچولو په جیل کې ولا زهر ورکاو پاغي مړ کړو علماء دغه خلقو امام بخاری رحمت الله علیه دغه کتاب بخاری د ټول امت مسلمه په دې اتفاق ده چې اصح الكتب بعد کتاب الله البخاری د قران نرست دویمه درجه چې داغه د بخاری ده اوس بخاری تاسو نو ما سه ما تاسو تواغست بخاری شریف څنګه کتاب دیو س کتاب دیو سپ کی لیکلی دی نو دې دیوال ته ډولکه واه کنه تاسو خیال راغی زمون خلقو مثال داغه بوز احفش پشان امام احفش شو دا په نحوه کې ډېر لوی امام ناغه دا ډېر لوی علم په چیلای په وجز دا کړو چیلای ساتلی و
نو د استاد نه به چې سبق واغستو نو بار سارا ته بوتو چیلې به ځان سره وېستا نو د چیلې مړای کې هغه پړې به ونیو او د به ورته لګیاو چې ضربا یضربو دا مبتدا دا خبر دی او حال دی او ذل حال دی دا سي دچکا به ور کړه چیلې لچ پوه شوې نو چې چیلې مړای له دچکا ورکې نو خو چیلې داسي کی سر کنه او ول به دا نه دا پویاله نو بیا به ورته شروع دا مبتدا دا او دا خبر دی او دا حال دی او دا ذل حال دی او دا داسي غدا او داسي غدا او داسي غدا بیا به چې دچکا ورکا ول به پوه شوې او چې داسي به کا چیلې به سر داسي او ول به دا نه دا پویا بیا به ورته شروع پاکستانی قوم د امام احفش چیلې مړای کې پړې ورواچو او دچکا ورکه چې پوي شوې سر والله کو پته لګي اسه هم استاد امام بخاری څوک یا بخاری شریف څه کتاب دی کنه جی بخاری عوام خلیدلم پرګدا چې تاسو لیدلې می پسترګو اوس طالبانو نم ورخبو یوړو د پاکستان د برکته ان شاء الله د بخاری اسی په تیریدون کی به طالبان ډیر پیدا کیږي خو بخاری پڑھاوون کی چې دی دا په پاکستان کې په دوربین کې چرته نه ښکاري دا سپینګری علما چې کوم دا تیا کالو 90 کالو 100 کالو کم پاتې دي دی وخت کې او بخاری او ترمذی پڑھاوي د دې د مرګ نرسته به دا کتابونه ټپ شي دا به بیا څوک نه ګوري رحمان بابا شعر دی چې طالبان به فراموش د دین کتاب کا طالبان به فراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بګوري مونږ بنئ نو نن د دین کتاب د ایچا پلاس کې بنه ګوري د دنیا کتاب بګوري مونږ بنئ د دنیا کتابونه صاحب مشرق دی او جنگ دی او نوای وخت دی او جدت دی او سار چې ګوره ار سړی به د ټپوس پشان سر چې دی په اخبار ور ټیټ کړي داسې به ګوري داسې چې تینا د مچ وزر قدر ټکه بم نه پاتې کی داسې به پی ور ټیټ لکه سدی پکې سلی کلی وای په ایمان چې په پاکستان کې هم په اخبار کې دا چرته خبره وګوره او وګوره نصار طالب چې ګورم اخبار به پلاس کی که امام صاحب ګورم اخبار به پلاس کی که د جمعات په کوټګای کې ګورم د طالبانو په ډیکس باندې به کتاب نه پروت په باندې به اخبار پروت سچل کې ماما وې دنیوي حالات او نزان خبرو پارام کې نه چې بنگلا او دولت ته نو کنه خدای راستی کنه لیډر شي او نه منبر شي او نه د قوم مشر شي چې بنگلا او دولت ته نو د منګک مثال به دی منګک خاورې کنه او خاورې دی په دغه تاسو خیال را تاسو د منګکان ورونه کډیر اخبار وګورئ جوړ بته سکي مزید او مغه چا دي چې د چا بنگلا او دولت او کروڑونه روپۍ ور سره تاسو خیال راغی مزید هغه خلق تاسو خو د جرم مست خلقي ها کو کونترباز یې تاسو لیډران کیږئ نه نو الله کا صوبائی منبران شي نو الله کا قومي منبران شي نو الله کا سینیټران شي سینیټر بم سرمایدار کیږي او منبر بم سرمایدار کیږي او ټیکټ بم سرمایدار ته ملایويږي تب هم دغه ګرځي جارو کخبه خوارشي کینا چرته خپل روټای غټه بیختی وزدا سټي پارام کینا پردی ویر کی ولی کم سایو باس نو خبره مې دا کوله چې علما زوام
علماو نه زمونږ د ملک دا خلق مراد نه دي چې دا د سود د زکات په پیسو باندې خرید شوي. تو وګوره ستا په دې ملک کې زکات کمیټای جوړې وي، زکات کمیټای، هغه زکات کمیټای تپوس ترننه چا کړی دی چې ته 3 میاشتې پس 20-30 ہزار روپے والے تا چاله ورکړي، چا تپوس کړي؟ او رجسٹر وګوره، په رجسٹر ګوته لګېدلې ده، ګوته چاله باټره تاسو تولې ده چې دا د چا ګوته ده؟ خو خپل ګوته ګنده کوو په چې دل دومره می دل ورکې دومره می دل ورکې، رجسٹر دکا نه چا چالند زمونږ په دې جمعات کې وړاندې وسی حافظان دي ورشیا کوټه کې بناستی قران ولا ورکه چې تعالی په دې 10 کاله د ضیا حکومت کې چانه درکړې ده انا تاسو خیال راغی. نو عرض مې داو چې مونږ ورک یو داسې لکه د غوی پاس غاخونه چې ورک دي او ورک د خپل عزایم د لاسه یو زمونږ خپل اراده خراب دي. مونږ هغه شی چې کوم د خدای نه د غوښتو ده هغه د بنده نه غواړو. زمونږ ایمان او عقیده دای چې دا بنده که چرته څه شی شو نو ګوره که زه چرته ښه شم او ښه کول چې دی د بنده په اختیار کې نه دی، د خدای په اختیار. په دې 40 کاله کې د پاکستانیانو دا تجربه و نشوه چې ما خدای چې ښه کولو نه غواړي نو بنده ما نشي ښه کولی. نو عزیزانو عرض مې داو چې هغه اصل موضوع را نه پاتې شي. علما لیکي چې انا له لحافظون، دا د یو کتاب متعلق خدای نه ویلې، د دې قران متعلق ولې ویل. علما وایي چې دې کې راز داده چې صحیفه چې د اسمان نه نازلې وي وقتی او عارضی قانون، تورات او انجیل او زبور چې وو دا وقتی او عارضی قانونونه. پیغمبر لاړو قانونم ختم شو، بل پیغمبر راغی بل قانون برازي. نو داغي ذمہواری خدای په خپل ذمہ زکه نو اغستی چې پیغمبر ژوندې قانون به می او چې پیغمبر وفات شي قانون بم ختم شي. د قران کریم متعلق الله انا له لحافظون زکه وی چې حبیبه کته وفاتم شي او ستا امت ټول ملیامېټ شي او نست نابود شي، بم دا قرآن محفوظ پروتی زبه څوکیداری او تر قیامت پورې به بل پیغمبرم ناراضي او تر قیامت پورې به بل کتابم ناراضي. نو د دې د حفاظت ذمہواری الله زکه واغستا چې د رسول الله نبوت بم تر قیامت پورې وي، بل پیغمبر به ناراضي او د رسول الله کتاب چې د دابم تر قیامت پورې وي، بل کتاب به ناراضي. واخر دعوانا ان الحمد لله.